مفتي سردار باندې اف آی آر وکړ، تاسو حوالات ته واچولم، تاسو قیدخانې ته ورسولم، تاسو جیل ته ورسولم، خو زه نن تا نه تپوس کوم ستا پاکستان کې چې کومې ښځې اسلام آباد کې، لاهور کې، روډونو سړکونو ته، کراچۍ کې راوتې وي او هغې یو جمله ویلې وه، هم چین کې لینګې آزادي، हम चीन के लेंगे आजादी, खुदा भी सुन ले आजादी, पैगंबर भी सुन ले आजादी, औलिया भी सुन ले आजादी. دا बेहिजाब खजे, دا बरबंड खजे, دا लगड़े खजे چې सड़कों ته راوتې وي او په पाकिस्तान کې اسلامي جمهوریه पाकिस्तान کې د بېحیا چغې والے د آزادۍ چغې والے هغې دپاره حوالات نه وو، هغې دپاره هات کړی نه وي چاہے پروڑوں دا چاہے والی کہ میری جسم میری مرضی، میری جسم میری مرضی. ما ورته ویلو چې ته میری جسم میری مرضی او ستا مرضی چلیږي نو دا بیا بوډۍ کېږي ولې؟ دا سته چې ځوانه شي او دغه مخ دې راغون شي، دا ګونجې ګونجې شي، بیا دې دا مخ چې چړ کېږي ولې؟ او ته چې وې میری مرضی نو دا تور ویښته دې سپینېږي ولې؟ زه به ستا مرضي ومنم چې ته بوډی نه شې. چې څوک یې مشري کوي هغه بالکل داسې بل شانته شی دی. څه شی اسما جهانګیره څنګه نومېږي؟ اسما جهانګیر وه، هغه د هیومن رایټس او د دې بېحیا د ښځو مشري کوله. ما ته خپل ځان ته وګوره، په تا به لا څوک پیدا کېږي، ته پکې لا چی شی. 2021 والا ډېر هوښیار دی، هر طرف ته دغه نه کوي، هر طرف ته لینک نه ځي د دې. دا تاسو کوم خلک یې او دا که د ټایم پاسینګ دپاره خلک هر څه کوي خو شریک حیات حیاداره ګوري، شریک حیات حیاداره با حیا با وبا ګوري. ها کومه ښځه چې په موبایل خبرې کوي هغې سره څوک نکاح ته تیار دي؟ او زه تا ته وایم دا ته چې په موبایل باندې ګپ لګې، اسلام وایي لو آفټر میریج، ټول ښه ایجوکیټډ خلک یې که نه، لو آفټر میریج واده وکړه نو د واده نه پس چې مینه شروع کړي، دا اسلام هم دی، دا پښتو هم دی، دا غیرت هم دی. او انګریزان وایي لو بیفور میریج، شادی سے پہلے پیار. واده لا نه ده شوی، دی و ظالم ورته ایزي لوډ درته وکړم، مور ته دې ایزي لوډ کړی، دې پلار ته دې چېرته کړی او اختر را روان دي، عید کې دله کومه جوړه راولېږم 2 پیس که 3 پیس، مور له چېرته یو لوپټه راوړې ده. واده عبادت دی، واده وایه واده واده عبادت دی، څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، صدقه عبادت دی، جهاد فی سبیل الله عبادت دی. دعوت او تبلیغ ګور د خطابت اسلوب دا دی چې جهاد یو ګرم کار دی نو هغه به تیز وایي او تبلیغ پوست کار دی په مزه وایي. جهاد فی سبیل الله عبادت دی، دعوت او تبلیغ دا تیز ویلی نشي. زه به انشاءالله ستاسو کلي ته راځم د خطابت کورس به کوو، ټیک ده؟ ټیک ده کوو به. لہذا واده عبادت دی، منځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی، دا شانتي واده هم عبادت دی. نو ما لږ جواب راکړې په عبادت کې ګانه بجنه ډنګ ډونګ ډمانې لاګان ګلوکاران فنکاران اداکاران راوستل پکار دي؟ نو دا کم خلک چې په ودونو کې ډمان راولي لاګان راولي ډي جے سیسټم کوي ګانه بجانه کوي، دا عبادت پورې خندا ده که نه ده؟ اسلام پورې خندا ده که نه ده؟ قرآن پورې خندا ده که نه ده؟ زما د پیغمبر تعلیماتو پورې خندا ده که نه ده؟ بڑا ده که نه ده؟ او بیا راشه واوره، منځ عبادت دی طریقې موجود ده، ذکر عبادت دی طریقې موجود ده، حج عبادت دی طریقې. زما دی حاجی کیمپ کی ڈیوٹی لگی کہ حاجیان با حج کی سنگ بکئی، حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد حاجی کو کیا کرنا چاہیے. حج نمک کی چتا حج لذی اس کو 7.5 لاکھ تا رسید، سو تا رسید 7.5 لاکھ تا. او سعودی حکومت اعلان کو چې کرونا بیا تشریف راوړي، حج بیا بند کړ. په لکونو خلکو چې الله ته جړا کول هغه جړاګانې ختم شوې. د تمام کائنات انسانیت ته چې د هدایت دعاګانې کول هغه دعاګانې ختم شوې. ټول چې ټارګټ دی مذهب دی. ته وګوره هندوان په موده کې دومره شعور راغی چې مندرونه یې بند کړل، هندوانو ته یې مسجدونو ته منډې کې. او زما سیبان وایي مسجد ته لاړ نه شي. تا نه خو هندوان هم خو شماره هندوانو مسجد ته منډې کړې که نه؟ منډې کړې که نه؟ انډیا والا مسجدونه آباد کړ که نه؟ په زارې شو که نه؟